نن درته یو وظیفه ښیم د الله الصمد، خو دا وظیفه به موږ صرف 3 ورځې کوو. د شروع په ورځ، د زیارت په ورځ، د جمعې په ورځ باندې. څومره چې د سهنه سخت حاجت وي یا د سهنه سه مشکل وي، الله پاک به ستاسو دغه حاجات دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو مشکلات دا به ختم کړي. د داسې ځای نه به الله پاک ستاسو کار وکړي چې ستاسو په وهم و ګمان کې هم نه وي. نو نن چې کومه وظیفه ده، دا وظیفه د الله الصمد ده او ډیره زیات اعلی وظیفه ده، ډیره زیات عظیم الشان وظیفه ده. مکمل طریقه زه تاسو سره شریکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه وظیفه ده دا د الله الصمد وظیفه ده او د الله الصمد دا وظیفه به موږ صرف 3 ورځې کوو. د شروع په ورځ، د زیارت په ورځ او دغه رنګي د جمعې په ورځ. څومره چې ستاسو حاجات وي د سهنه سخت یا د سهنه سخت مشکلات وي، د هغوی د حل لپاره تاسو په ژوند کې یو پیرا د الله الصمد د وظیفو کې په دې طریقې وکړئ چې په کومه طریقه زه تاسو ته ښیم. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو حاجات دا پوره کړي. او څونه پریشانی دي، مشکلات دي، تکالیف دي، دغه رنګ د چا رشته نه کېږي، د چا کاروبار نه وي، د چا نوکري نه وي، د چا روزګار نه وي، چې څه قسم لا حاجت وي یا څه قسم لا مشکل وي، دا ټول به الله پاک محترم ستاسو به دا پوره کړي. وظیفه داسې ده چې کله موږ دا وظیفه کوو د شروع په ورځ یا د زیارت په ورځ باندې یا د جمعې په ورځ باندې، نو په ټوله ورځ کې به 1000 پیرې الله الصمد وایو. مطلب موږ دا وظیفه کوو له سهار نه وایو تر ماښام پورې الله الصمد، دا به 1000 پیرې پوره کوو. بیا به د شروع په ورځ یو ټایم خاص کو د ماسوتن د مانځه نه بعد، چې کله موږ د ماسوتن لمونځ کوو د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل صلات حاجت کوو. بیا به د هغې نه بعد په خپل ځای باندې کښېنو او 3 پیرې به درود شریف ووایو. او دغه رنګې 11 پیرې به 3 پیرې به درود شریف ووایو او 11 پیرې به الله الصمد ووایو. بیا به 3 پیرې درود شریف ووایو. او کومه چې د مسواک ګوته ده، نو په دې ښي لاسه مسواک ګوته باندې به دم کو، او چې کوم ځای کې ستا جانماز د ګیر چاپېره په هغې باندې سیکر هتاو کړه ځان نه ګیر چاپېره دغه مسواک ګوته باندې هغې کې به کښېنو. نو تا خو باسم صلات حاجت مونځ 2 رکعته کړی وي، نو بیا د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف او دغه رنګې 313 پیرې الله الصمد الله الصمد، او بیا د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف. نو دا چې ستا عمل شو د شروع د ورځې، او بیا به د هغې نه بعد اوږده دعا وکړې، الله پاک نه به خپل حاجتونه وغواړي، څونه پریشانۍ دي الله پاک نه به د هغې حل دا غواړي. کله چې محترمو د زیارت ورځ شي، نو په ټوله ورځ کې به 1000 پیرې الله الصمد وي. او چې کله د ماسوتن ټایم شي، نو 2 رکعته نفل صلات حاجت به وکړي. بیا به د هغې نه بعد دا کومه د شهادت ګوته ده، په دې باندې به 11 پیرې الله الصمد وي. مخکې وروسته به د هغې نه 3 پیرې درود شریف وي او ځان به ګیر چاپېره کر هتاو کړي. او دغه رنګې د هغې نه بعد یې کرهې منځ کې به کښېني او الله الصمد به 314 پیرې وي، 313 پیرې. نو دا عمل شو د زیارت د ورځې. دغه رنګې د جمعې په ورځ به په ټوله ورځ کې الله الصمد 1000 پیرې وي. او دغه رنګې د هغې نه بعد به د ماسوتن د مانځه نه بعد به 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړي. او دغه رنګې 11 پیرې به الله الصمد وي، په دې ګوته باندې به دم کړي او ګیر چاپېره به ځان یو کر حساسه کړي. او دغه رنګې د هغې نه بعد به د کرهې منځ کې کښېني او الله الصمد به 314 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي. نو ستاسو د 3 ورځو وظیفه مکمل شوله. او چې څه دعا هم تاسو کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به لازمي او ضرور قبلوي.
الله پاک دعاګانو لره قبلونکی دی. نو کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. د چا زیات نه زیاته یا د سخت نه سخته حاجات وي، مشکلات وي، پریشاني وي، دا ټول الله پاک ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.